إن عجز المريض عن الجلوس صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة وينصب ركبتيه ويرفع رأسه على وسادة ليصير وجهه نحو القبلة ويؤدي الركوع والسجود بالإيماء. دينا مخکې د مریض احکامات چې کوم ذکر شول چې یو مریض په ولاړه طاقت او قوت نه لري نو په ناسته دې لمونځ وکړي، نو د سجدې او د اشارې طاقت نه لري نو دی د سجدې او د رکوع طاقت نه لري نو دی په اشارې باندې سجده او رکوع وکړي. اوس هغه مریض چې هغه په ناسته هم د لمونځ طاقت نه لري نو هغه دپاره په ملاسته لمونځ جایز دی. په ملاسته د دې لمونځ وکړي او اشارې سره د دې رکوع او سجده وکړي نو د ده دا لمونځ وشو او دته د لمونځ اجر او ثواب ملاویږي، پوره اجر. په ملاسته باندې د لمونځ کولو دوه طریقې دي چې په ملاسته باندې سړی به لمونځ کوي نو طریقې دوه دي. یو طریقه دا ده چې دی خپل لاکټ قبلې ته داسې واچي، دا سر شمال طرف ته راشي او دا خپې جنوب طرف ته راشي او دی په خپلې خیر ډډه باندې سمجي، په خیر ډډه باندې قبلې طرف ته مخې واړو، په خیر ډډه باندې دی پروت دی او دې طریقې سره دی خپل لمونځ وکړي. رکوع او سجده دا د سر په اشارې سره کوي، قبلې طرف ته مخ کړی دی پروت دی او په خیر ډډه باندې خپل پروت دی، قبلې طرف ته مخ کړی دی، دی لمونځ ادا کوي. رکوع او سجدې دا په اشارې سره کوي، دا جایز ده او دا طریقه چې دا افضل ده، غوره ده چې کټې واچو داسې قبلې طرف ته مخ کړ، په ډډه باندې پروت دی او قبلې طرف ته د مخ راغی، دې طریقې باندې دی لمونځ ادا کړي. دویمه طریقه دا ده چې دی د قبلې طرف ته خپل خپې راولي، قبلې طرف ته خپې راویستلي او دی داسې پروت دی چې د ده دا مخ چې دی دا د اسمان طرف ته دی، دا خېټه د اسمان طرف ته ده، نو دی به د سر لاندې څه تکیه کېږدي چې سر یې لږ اوچت شي، د قبلې ته برابر شي، خپل دا زنګونان به ودرئ او دې طریقې سره به د لمونځ ادا کوي او اشاره به کوي په سر سره، د رکوع او د سجدو دپاره اشاره به خپل سر سره کوي. نو د ده خپې قبلې ته راغلي دي، قبلې طرف ته د خپې اړول دي پروت دي، خو دا خپې به دی ودري، زنګونان وبدري او سر لاندې به څه تکیه کېږدي چې دا سر یې لږ اوچت شي، قبلې طرف ته برابر شي، اشارې سره رکوع او سجده ادا کړي. دا دوه طریقې د هغه چا لپاره چې هغه په ناسته باندې د لمونځ کولو طاقت او قوت نه لري نو هغه دې په ملاسته لمونځ وکړي په دې طریقې سره. ان عجز المریض عن الجلوس، کله چې مریض عاجز وي د ناستې نه، صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة، دی دې داسې طریقې سره سملي چې د ده دا شا د ځمکې طرف ته راغله، ورجلاه نحو القبلة او د ده خپې دواړه د قبلې طرف ته راغللې، وینصب رکبتیه زنګونان یې ودرول، ويرفع رأسه سر دې لږ اوچت کړي على وسادة په څه بالغ تکیه باندې، لیصير وجهه نحو القبلة چې مخې د قبلې طرف ته وګرځي، ويؤدي الركوع والسجود بالإيماء، رکوع او سجدې دواړه دې په اشارې سره ادا کړي. قضا يجوز، دغه رنګې جایز دي. ان عجز عن الجلوس، که دی عاجز وي د ناستې نه، ان يصلي د دې لمونځ وکړي على جنبه په خپل ډډه باندې، ويؤدي الركوع والسجود بالإيماء او رکوع او سجدې دي په اشارې سره ادا کړي، لکه په ډډه باندې خیر ډډه باندې پروت دی او قبلې طرف ته مخ راغلی، دې طریقې سره دې ادا کړي نو د لمونځ وشو. او دا طریقې د بیمار دپاره چې هغه په ناسته د لمونځ کولو طاقت نه لري د هغه دپاره دي. الله رب العزت تعالی کو توفیق راکړي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.